د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت خپل واده کې بریالي شو. څو کاله اګاو ملکن ضلع کې د دریم تحصیل تاڼه بایځای د جوړولو اعلان کړی شوی و چې ورته عملی جامه واخیستې شوه. وړاندې مرحله کې صوبایي وزیر مال شکیل احمد خان پیته کټ کړل او د ټي ام ای دفتر پرانیستی وکړل. هم په دې لړ کې یوه خوندوره دستوره ترسره شوه چې پکې د قومي اسمبلۍ غړي جنید اکبر خان، اسسټنټ کمشنر سهیل خان، د تحصیل کونسلو ممبرانو او د سیمې مشرانو ګډون وکړو. ټي ام او شکیل حیات په سیمه کې د نوي دفتر پرانیسته مهم ګام وګڼو او دا خبره په ډاګه کړل چې د نوي تحصیل ستونزې به په ترجیحي بنیادونو حل کولو لپاره هر ممکن ګام پورته کولی شي. صوبایي وزیر مال شکیل احمد خان خپل وینا کې وویل چې حکومت کومه وعده کوي هغه به سل په سله پوره کوي. د نوي تحصیل د جوړښت سره به د ترقۍ نوي لارې کولاو شي. دستوري د ایمنې جنید اکبر خان هم وینا وکړل او وی ویل چې ډیر ژر به ملکن ضلع کې د څلورم تحصیل عثمان خیل د جوړولو عمل سرته ورسي. تحصیل عثمان خیل د جوړښت لپاره د عثمان خیل قام ترمنځ د اتفاق ضرورت دی. ان شاء الله زموږ خو 100% پوره امید یو ځکه چې زموږ کار دی د ګورنمنت ماشینری چلول. نو د هغې دپاره موږ حتی الوس کوشش په خپل کوو چې انشاءالله داسې صحیح شو زران نشي چې هغې کې عوامو ته نورې مسلې هم پیښ شي. نو زموږ به کوشش دی چې زر تر زره موږ دا مسایل حل کړو او چې څه مسلې دوی ته درپېښ دي هغې کې موږ خپل بنیادي کردار ادا کړو. او نن پراپر طریقې سره د هغه ټي ام ای اناګوریشن وشو، ټي ام ای فنکشنل شوه او انشاءالله دلته به خلکو ته سہولتونه هم ملاویږي، دلته د جابس مواقع به هم راځي، دلته چې کوم بنیادي ضرورتونه دي زموږ کوشش به دی چې هغه دلته خلکو ته په ډور سټپس باندې میلاو شي. د سیمې خلکو د صوبایي حکومت دا فیصله په خو ټکو ستایلي او دا غوښتنه کړې ده چې د تحصیل باقیمن سرکاري دفترونه دي زر تر زره جوړ کړي شي چې ولس ته اسانتیاګانې پیدا شي. عمران زریاب، خیبر نیوز، تاڼه بایځای، مالکان.